څومره چې هغه ضرورت دی په الحال لپاره د جنکو تعلیم بم کیږي تر ارچا اسلام او مسلمانان تعلیم ته اول مرتبه ورکوي کنه موږ او تاسو دین چې هغه 15 آیات اول نازل شوی دي اقرا تلاوت وینا لوست وربك الذي اكرم اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم به په دې 15 وړو آیاتونو کې تعلیم او قراءت لوست دا دوه وړ مکرر ذکر شوی دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کوم په دنیا کې یو عالمي تحول راوستي کړ هغه د تعلیم په زور باندې وکړ که څوک پیدا تر اصلي زور د تعلیم وکړ د تعلیم خو آزاد دي البته هغه طرز د تعلیم هغه کې بلش وخت کېدې شو واخلي کنه اوس مثلا کوم چې ضرورت دی کنه همدا سالونه کې تاسو نه اساس دا زموږ د پاسپورت د ورکولو ته دغه دی کنه پاسپورت دی په دې کې زنانه او نارینه دواړه کار کوي کنه په همدغه سالونه کې تاسو نه اساس کنه د زنانه او د لپاره زنانه کارمندان دي کنه د نارینه او د لپاره نارمندان په عمومي په کونسلګری کې چې د زنانه او کار راځي کنه زنانه پر کوم لار باندې راځي دا غي څه پښتنه کې هغه ورو د زنانه مجلس ال خپل مقرر دي کنه دا رقم نو مبالغه کوم د ځان څخه تاسو ورسې په افغانستان کې مهم شی د یو ملک د لپاره د امنیت دی امنیت دا معنی کنه که څوک هر کار کوي که مځکه لري پټۍ لري هغه شه په امنیت تر سره کولای شي که څوک مغازه او مارکیټ او دکانداري کوي په ښه سره که څوک یو صنعت او پیشه لري کنه هغه په خپل د امن په فضا کې نو اوس خو دا زمینه ټول افغانانو ته دا زمینه برابر ده چې په خپل ملک سرمایه گذاري کولای شي په خپل ملک یو پیشه مخ ته وړلای شي او په خپل ملک شه په امن او په امان باندې وخت تیرولای شي د تشویش خبره مثلا مطلب دا دی کنه چې تشویش خبره بنې کنه بلکې چې ولار سي کوم کسان زما امید دی خدای تعالی جل جلاله ته شبدا وای کښ یو کار په خورا به یو کړی دی ماته ورسېدي خپل ملک خپل حکومت خپل نظام اگر چې دلته موږ ما ټول آزادانه شمه شپې بوتې کړی دي کوم شکایت نه دین لرو کنه البته خپل ملک چې خپل خاوري او خپل ملکی او خپل حکومت خپل ادارې دغه خپل بدیل دي لکه څنګه تاسو ته دا موضوع مشخص ولا چې دا موضوع دا اوس کوم یو شی منځ ته راغلی دی مهاجرین په رابطه باندې کنه په هم دغه مسله کې دغه اوسنی محفل او مجلس منعقد شوی زه به تاسو ته یو مختصر جریان تاسو سره شریک کړم د اختر په دویمه ورځ باندې زموږ سفر و افغانستان ته مو سفر وکړ ولاړو په کندهار پورې هلته چې ورسېدلو د امیرالمؤمنین صاحب سره ملاقات چونکې په دې ورځ باندې لږ بیروبارو کسان د تبریکۍ ته ډېر راتله کنه نو بیا ما اجازه وغوښتل کنه خو د هغوی فرمان دا و چې بیا به مجلس سره کوو مجلس نور جریان به څه وایو کنه چې دا څه خبرې سره وسولې خو دغه خبره مو د هغه سره شریکه کړله د امیرالمؤمنین صاحب سره دغه د مهاجرینو موضوع دا د افغانانو ورونو دا موضوع مو دغه سره شریک کړه نو خیر دی مخ کې هم د اوازه ګرځېدلې وه چې داسې آمادګي ورته نیول شوې ده کنه خو دا د خپلې خولې چې هغه ما یو کمیسیون ټاکلی دی د دې موضوع لپاره ما یو کمیسیون ټاکلی دی هغه کمیسیون کې تقریبا د امارت اکثریت د وزارتونو پکې داخل دي لکه داخله وزارت دی خارجه وزارت دی دفاع وزارت دی کار او امور اجتماعي دی صحت وزارت دی زراعت وزارت دی دا یو او په مشرۍ کې د حنفي صاحب چې هغه تاسو ته معلوم دي چې هغه اداري معین دي د ریاست الوزرا دا کمیسیون د هغه په مشرۍ او په رهبرۍ کې تشکیل شوی نو خپله که موږ وګورو د دې نامه څخه د تشکیله څخه
هم دا معلومیږي چې دا د دې خلکو دپاره د دې افغاني وروڼو دپاره مکمله آمادګي هلته نیول سوې ده چې فقط او فقط تر تورخم ور واوښتل بیا به تاسو یو چا به درته ویلي هم یا به تاسو خپله تللي یاست که نه یاست تللي دا سبا او بل سبا کې دا وروڼو ته یو 5 کسان راته ور واوړئ که نه دې خوا چې راتلو بیا مو ولیدل که نو هغه مجلس چې فارغه شو بیا ما ته وویل چې تاسو لاړ شئ هلته په کابل کې دغه کسان دي لکه د مهاجرینو وزیر صاحب مولانا عبدالکبیر صاحب دی هلته رئیس الوزرا دی حاجي ملا محمد حسن صاحب او خلیفه صاحب نو بیا موږ د هغه سره هم دا ملاقاتونه وکړل د عبدالکبیر مولوي صاحب سره هغه هم په همدغه شکل کې وویل په همدغه شکل کې وویل چې آمادګي د هر نگاه څخه دا کمیسیون ټاکل شوی دی د دې کمیسیون په ځای کې 12 کمیټې دي بیا په دې ولایتونو کې د دې ورونو دپاره شهرکونه تشکیل شوي دي تقریبا 46 که 48 دغه شهرکونه ورته په نظر کې نیول شوي دي هغه اسکان موقت چې ورته وایي چې تر تورخم ور واوښتل موټر ورته ولاړ دي کیمپ ورته جوړ دی د دې ځای څخه عباري هغه کیمپ ته رسوي هلته د صحت دپاره د خوراک دپاره د اوبو دپاره د څښاک دپاره حتی د مخابرات وزارت یې ویلي دی چې دلته د سیمه کارت هم تاسو یو غم وخورئ نو هغو هم دا خبره وکړه چې دغه آمادګي دې ورونو ته تر دغه حده پورې نیول شوې ده ان شاء الله تعالی هېڅ مشکل به هم دا خلک نه لري دا مجلس د دې او کله چې رئیس الوزرا سره ملاقات و نو هغه چې کومه آمادګي وښوله که نه هغه رښتیا هم واقعیت دا دی چې هغه بیخي د شکر ځای و که نه هغه ما دغو کسانو ته وویل ما چې کم شی چې په کار کېږي که د پیسو خبرې و دوی هغه وزر راغلي وه چې داسې کمپیوټران په کار دي د مامورین انتخاب په کار دی خیمې په کار دي که نه نو ما ورته ویل فقط و فقط ستاسو په غږ پر ما به انشاءالله اجرا یې کړم زه به دا عذر نه لرم که نه چې اوس د دې دپاره پیسې نشته یا دا شی نه پیدا کېږي دا عذر به زما د خوا څخه انشاءالله تعالی چې نه وي نو په کامله توګه باندې دا آمادګي د دې افغاني ورونو دپاره نیول شوې ده که د تورخم هغه اړې ته موږ هم غوښتل اصلي مهم ټکی دا وکړه چې د دې ورونو ته دغه د امارت چې کومه آمادګي نیول شوې ده دا ورته ورسوو چې د دوی یو اندازه دا تشویش دلته 45 کاله تېر شوي دي 40 کاله تېر شوي دي طبیعي خبره ده یو اندازه تشویش به ورته یې که نه خو که دې ته نظر وکړو چې د هغه ځای څخه چې موږ راتلو او دا راتلل مو د اسلام په خاطر باندې وه افغانانو دا یو شجاعت یو کارنامه یو ډېر توریالیتوب یې وکړي که نه چونکې په ملک ابتدا یې د خلقیانو او د پرچمیانو څخه وسوله که نه هغه راله او په دې ملک یې دا مخور خلک چې وه که نه هغه د دوی په اصطلاحاتو ول زموږ ټارګیټ چې دی هغه ملا سید خان دی څوک دی مولا سید او خان دا واقعیت هم دی که نه هغه کسان چې ورک دي موږ تاسو په خپل کلي کې که نه هغه بیا چا نه لیدلي کوم کسان چې پر هغه باندې یو 15 کسان راټولېدل یو 15 کسان یې د هغو خبره اورېدل منلې که نه دا یې د دې جامعې څخه ایستل بیا هغه د دوی د خپل هغه د لینن نظام چې بیا عملي هم داسې وکړه که نه روسانو ته اجازه ورکړه چې راځئ تاسو خبر یاست که نه مشران خو دلته ناست که نه کشران ته بلا نه معلوم روسانو ته دعوت ورکړي ببرک کارمل هغه دلته راغی دا ملک یې ټوله تر خپلې سلطې لاندې راوستی که نه په زور باندې که نه همدغه کسان وه که نه همدا چې اوس مهاجرین یادېږي که نه دا هم د دې په خاطر باندې که نه دوی وژله نه جایداد یې نه ځینې ضبطاوه تجارت خانه یې نه پربندول خپل کاروبار کوه که چېرې زراعت کشت و کشاورزي کولی شي هغه ته کوه که چېرته مغازه کوې دکان کوې هغه درته اجازه ده
خو لیکن دا خلکو چې وکتل چې زموږ دین په خطره کې دی، موږ ماشومان چې غټان کېږي که نه هغه په د لینن په نظر باندې دا سوي هم د زموږ همسایه ملکونه دي چې په هغو کې هجرت و جهاد ونه سو، همدغسې سوله که نه د دوی سوله. خو افغانان الحمدلله دا هغه مسلمان او با غیرته، با شجاعته، با همته، با اسلامه مسلمانان دي که نه چې دا یې برداشت نه کړل چې ستاسو تر سوري لاندې که موږ ته بیخي داسې په خره روانوي، خو دا په خم په کار نه ده. که دلته زموږ تجارت روانوي، تر دې تجارت تېر سول، تر مځکه تېر سول، تر کور تېر سول، تر هر څه تېر سول د دین په خاطر باندې. دلته راله داسې خالي لاس راله که الله تبارک وتعالی بیا داسې یو کارسازه ذات دی د مور په نس کې ماشوم ته ورسولی سي، کله چې دنیا ته راووتی که نه هغه ته بیا بعضې خبرې اسانه دي که نه. خو البته د انسان د مسلمان څخه دا غواړي چې دی به یوار یو قدم پورته کوي، یو د غیرت آواز به کوي، یو د غیرت او د دیانت قدم به پورته کوي. فوراً چې دا اول قدم یې پورته کوي، په دوم قدم کې د خدای تعالی جل جلاله کارسازي هغه بیا ورته را رسېدلی ده. دا دې په دې ملک کې الحمدلله هر څه ورته آزاد وه، دې خلکو ته که نه مهاجرینو ته که نه تعلیم ورته آزاد. دا فرق یې نه کوه که نه چې دا مکتب کې، په دې اسکول کې، په دې کالج کې، په دې یونیورسټۍ کې پاکستانی به سبق وایي که نه ولې افغانۍ به نه وایي، دا پکښې کې نه وه. تجارت و مغازه مارکیټ هغه د دوی په مخ باندې آزاد و الحمدلله. بیمارستان و اسپتال دا د دوی پر مخ باندې آزاد. داسې یو ځای خدای پاک یو ځای شته ټوبې ورکړي. البته بل همت غیرت یې دا و، دا د چا افغانان د چا د وژو بار نه دي ګرځېدلي چې یا سوال وکړي یا فقر وکړي یا په دې ځای کې چې کوم انصار دي نو بس رزق و روزي د دوی په لاس که نه خپلې محنت وکړي. چا به معماري شروع کړه، چا به دکانداري شروع کړه، چا به خیاطي شروع کړه، یو مسلک د مسلکونو یې ورته واخیستی، خپله حلاله روزي دا یې ګټل تر اوسه پورې. دا اوسنی کوم مشکل چې راغلی دی مشکل به نه ورته وایو، هلته مشکل و که هم هغه روسي نظام یا هغه د خلقیانو د پرچمیانو نظام هلته حاکم وای، دلته دا مسله راغلې وای که نه نو بیا دا ډېر د افسوس خبره، دا ډېر د افسوس خبره وه چې موږ خو راغلي د کفر او د کفري نظام څخه وو، هغه اوس هم حاکم دی. بیا په دې مابین کې دا 20 کاله چې د امریکایانو نظام، امریکایي نظام دا بده به دا وایي که نه چې په دغه وخت کې که نه دې ملک دا فیصله کړې وه چې وروره تاسو به ځئ که نه موږ خو راغلي د دغه وجه څخه. نن خو که رښتیا سره ووایو که نه دا زمینه د دې دپاره برابره ده چې په خپله یو تجربه مو لا هم وسوله که نه. تر پخوا به مو د تجربه ډېره سوي که نه په ملکونو کې ګرځېدل، د مالونو یو ځای بل ځای ته انتقالول، تجارت، زراعت، صنعت، په دې ټولو کې ستاسو نور بصیرت و بصارت مو نور الحمدلله زیات شو که نه. نن خو داسې یو فضا جوړه ده که نه، داسې نه چې زه د دې ځای څخه په حیثیت د یو مسؤول وایم که نه نو مبالغه کوم د ځانه څخه. تاسو ورسئ په افغانستان کې مهم شی د یو ملک دپاره دا امنیت دی. امنیت دا معنی که نه که څوک هر کار کوي، که مځکه لري، پټۍ لري، هغه ښه په امنیت ترسره کولی شي. که څوک مغازه و مارکیټ و دکانداري کوي په ښه سره، که څوک یو صنعت و پیشه لري که نه هغه په خپل د امن په فضا کې. ابراهیم علیه السلام چې کله د مکې مکرمې دپاره دعا کول رب اجعل هذا بلدا آمنا، اولین شرط یې دا دی که نه چې د امنیت دپاره دعا کړو. امنیت راغلی دی که نه. سربره امیر د دې وخت چې دی که نه هغه الحمدلله تاسو یې پېژنئ که نه هغه یو څوک به یاد شي که نه هغه شیخ الحدیث و شیخ القرآن دی الحمدلله. یعنی مطلب یې دا دی چې زموږ دلته کومه عقیده را سره ده هغه عقیده حاکمه ده چې کوم نظام موږ غوښتونکی وکړو، د کوم نظام دپاره چې بېحده شهیدان ورکول سول چې موږ وایو چې د روسانو په وخت کې تقریبا 1.5 میلیون یعنی 15 لکه کسان شهیدان ورکول سول که نه. دا هم د پولې و د پټي جنګ نه و، دا هم د دغه عقیدې او د اسلام او د کفر په مابین کې جګړه وه. بیا چې د امریکایانو سره دا ډغرې ووهل سولې که نه
او الحمدلله د خدای تعالی جل جلاله په فضل او د همدغه افغانانو د بچانو په همت په شجاعت په مردانګۍ نو تاسو ولیدل که دا موږ تاسو مخکې خبره ده د مخکې تېره شول که چې الحمدلله هغه ډېر په ضلالت باندې د دې ملک څخه ووتل که هغه دلته زور ولیدی که د هغو مړي وسوله که د هغو ژوندي ونیول سول که هغو معیوب سوله د هغو جهازونه وویشتل سول د هغو ټینکونه وویشتل سوله که نه بالآخره ووتل که نو موږ هم دغسې نظام غوښتی که نه چې دغسې اسلامي عقیده په دې ملک حاکمې وي او اسلامي عنعنات و رواجات دا وي او هغه امیر هغه زموږ د خپل عقیدې سړی وي دا یې نه ګوري چې پښتون دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا افغان دی یا بلوچ دی هر څوک چې وکړه خو دغه زما او د ده عقیده به سره وایي هلته بیا موږ کولی شو چې د دوی په سرپرستۍ کې د دوی په رهبرۍ کې بیا دا وخت په دې ملک کې تېر کړو چې انفرادي ټیلو کې اجتماعي که په دې دولت کې کار کوو که د دولت څخه خوښی بس الحمدلله نو اوس خو دا زمینه ټولو افغانانو ته دا زمینه برابره ده چې په خپل ملک سرمایه گذاري کولی شي په خپل ملک یو پیشه مخ ته وړلی شي او په خپل ملک ښه په امن او په امان باندې وخت تېرولی شي دا خو کولی شي که نو چې دا شی دی چې امنیت راغلی دی او د کار زمینه برابره ده نو مال چې اول د خپل ملک څخه دې ته راغلو که نه دلته خدای تعالی جل جلاله دا کشتۍ د رزق د روزي روانه کړله و چې هلته ولاړه که نه هلته خو انشاءالله بیخي روانېدلی شي بیا حنفي صاحب یو شي ته خاص توجه کړې ده لکه څنګه تجاران د تجارانو دپاره یو پارک صنعتي د دوی د کارخانې د رسمولو دپاره یو ښه مناسب ترین ځای هغه ورته په پام کې نیول شوی دی که او همدغه افغانان وروڼه چې ولاړ شي ما د دغه تورخمه څخه بیا تر کیمپه پورې دغه موقت کیمپ چې دی که نه بیا په خپلو ولایتونو کې دوی ته توزیع د مځکې الحمدلله حکومت دی که نه حکومت دی که نه داسې نه دی چې شی په وسه نه دی که نه ګرد افغانستان زموږ افغانستان ډېر پراخه منطقې لري که پراخه منطقې لري که نه او الحمدلله اوبه لري نو د هغه دپاره دا د مځکو توزیع حتی زما خیال په کونړ او په کوم ځای کې به په کونړ او په ننګرهار کې دا توزیع د مځکو د افغانانو ته دا شروع شوې ده که او په ټولو ولایتونو کې به انشاءالله العزیز دا کېږي نو المهم دا دی چې د تشویش افغانانو ته باید تشویش نه وي او دا یوه خبره ته رسول که نه تسلیت دپاره او بل چې ستاسو دپاره هلته کوم تصمیم نیول شوی دی کومه اداره تشکیل شوې ده که په هغه کې ما اکثریت افغانستان د وزارتونه چې راواخلي که نه د صحت پورې د مخابراتو پورې داخله خارجه دفاع دا ټول وزارتونه په دې کې او ټول متوجه دي که نه ځکه د امیرالمؤمنین صاحب دپاره څخه خاص دې ته توجه ده که نه او دې ته امر دی که نه چې تاسو دې خبرې ته خصوصي توجه کوئ نو نور خلاصه یې دا ده که نه تشویش اول الله تبارک و تعالی زموږ مددگار دی چې راغلو هم په یو نیت راغلو چې ځو بیا به په یو نیت باندې ځو هلته انشاءالله خپل حلال روزي او دا خپل ملک دا ملک په څوک رابادوي روسان موږ نه پرېږدو هغه وایي چې موږ ملک دې رابادوو موږ دا ستا ابادي نه غواړو خو داسې خرابه دي خو ته دې بخښي نه امریکایان نه پرېږدو هغه وایي زه ملک آبادوم زه د آبادۍ دپاره راغلی یم زه داسې پیشرفته ملک یم که خو بیا موږ ته وایي چې موږ دغه خرابه دا ستا تر اباد یې زرواره خوښه ده که ته دې نه یې که نه بل د اخر چې روسان یې را جوړ نه کړي خلقیان دې نه پرېږدو او دا ښه کار کوو یعنې دا کار مو د ستاینې وړ دی که نه چې په روسان هم نه آبادو په امریکایان هم نه آبادو په اروپایانو په انګریزانو هم نه آبادو دا مو ښه کار دی که نه ولې دا چې اوس هم زه نه ورځم بیا هم نه آبادوم په خپله هم کار نه کوم بل هم نه ورپرېږدم که نه دغه ځای کې فکر کوم چې څه لږ اشتباه به یې کړم نو افغاني وروڼه چې دلته راغلي دي دغه پیغام د همدې شټېله څخه تاسو دا خپل هلته خو مشران یاست دا خپلو کیمپونو ته ورسوئ که او حسن اتفاق دا دی چې نن یو ډېر قوي هیئت
تاسو به شاید په جریان کې یاست ونه کنه نو یو څه د تیاري د لاسه جهاز د لارې څخه اسلام آباد ته بوسه رسېدل یا به رسېږي او څه وشي دا موږ تشریفاتو موټر ولېږل تورخم ته پر دې لار روان دي دغسې به یې مولوي صاحب او که مبالغه کېدله غږ کوه که نه د مبالغې مجلس نه دی د حقایق به سره وایو که نه ورسېدې د هیئت تقریبا 14 که 15 کسان دي او د امارت په سطحه را روان لکه دا څنګه چې هلته کمیسیون ټاکل شوی دی که نه دا وفد هم دغسې الحمدلله ښه وشن وفد دی چې را روان دی که نه او په دې نورې موضوعات به ورسره مطرح کوي که نه خو اساسي ټکی به دغه یې که نه دغه چې راسي انشاءالله العزیز فایدې پکښې کې دي یو میکانیزم یو طرز العمل یو طریقې کار دا به سره جوړ شي که نه یو کار چې په نظم په ترتیب باندې او د مشران پکښې کې دخیلي باقي به انشاءالله العزیز د تشویش بیخي خبره نشته هېڅ شی نشته که نه بس د تشویش خبره مثلا مطلب دا دی که نه چې تشویش خبره به نه وي که نه بلکې چې ولاړ شي کوم کسان زما امید دی خدای تعالی جل جلاله ته چې همدا به وایي کاش یې 2 کاله پخوا راغلي وای کړه دې وخت کې ورسېدې خپل ملک خپل حکومت خپل نظام اگر چې دلته موږ ما ته وویل چې آزادانه شپې مو تېرې کړي دي که نه موږ شکایت نه ځینې لرو که نه البته خپل ملک چې خپل خاوره او خپل ملک او خپل حکومت خپل اداره د هغې خوند به بېل دی نو بس دغه پیغام موږ د دغه اشتیره څخه که نه د دغو افغانانو ورونو په توسط باندې چې د هلته سپین ږیري راغلي دي علما به پکښې کي او مشران د کلو پکښې کې دي د دوی په توسط باندې دا پیغام موږ ټولو مهاجرو کیمپونو ته رسول غواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا چې هلته یې کورونه نشته دا خبر تاسو چې هلته یې کورونه نشته انشاءالله تعالی چې دا کومې کیمپونه چې دوی ورته جوړ کړي دي په هغه کیمپو کې دوی ښه ازادانه پراخه ژوند کولی شي بل هلته په دا کورو کلي کې بعضې داسې مالداره خلک دي مالداره خلک دي هغو پیشاپیش دا اعلان مخکې کړی دی که نه چې دا مهاجرین راسي موږ د ځای په جوړولو کې مرسته ورسره کوو او که فلحال ځای لرو په هغه کې د دوی سکونت تر هغو چې د دوی خپل یو کاروبار ولري او امید دی چې دا ټول امارت ورسره کوي چې د دې ځای په موټرو کې انتقالوي بیا دلته داسې موقت چې کوم ځای دی هغه ورته کوي د خوراک څښاک دپاره بیا د دغه ځای څخه نور کیمپونه دي چې 8 اته 40 د شهرکه په نظر کې نیول شوي دي هلته یې تېروي که نه امید دی چې په دې باره کې به هم دا مسلمانان هم تاجران الحمدلله تاجران څه که نه خپل امارت اسلامي په دې کې کومک ورسره کوي انشاءالله نو پوه شولې دا شهرکونه چې په نظر کې دي اوس یو څوک دی که نه خپله په وطن کې مالداره سړی دی نو هغه چې دغه ځای څه واوښتي سیده خپل ځای ته ځي دا چې دا شهرکونه چې په نظر کې ورته نیولي دي دلته اوسېږي که نه ازادانه اوسېږي که نه او انشاءالله د دوی دپاره د هر شي غم خوړل شوی دی که نه په آینده که بیا چې مځکه ورکړي که نه د مځکه چې ورکړي که نه دغه مسلمانان او خپل حکومت د امارت اسلامي هغه تر خپل حده پورې خپل وس ورسره شریکوي حکومت پاکستان مطلب هغې سره خبرې کړې شوي چې دا مطلب هغې ته محفوظ پاتې شي موافقه یا اول خو موږ په دا حکومت باندې دا عقیده ده چې انشاءالله د اعمال به نه ضایع کېږي د اعمال بل دا هیئت چې راغلی دی دا هیئت چې راغلی دی که نه زموږ خو ما درته وویل مهم ټکی دا و چې دا مهاجرینو او افغانان ورونو ته دا پیغام ورسوو چې ستاسو لپاره دغه آمادګي تر دغه حده نیول شوې ده کوم هیئت چې راغلی دی که نه او میکانیزم به جوړوي که نه نو هغه په دغه باره کې جوړوي د چا به پر ده قرض باندې پر چا باندې به د ده قرض وي د ده به پر چا باندې قرض وي او دلته بې جایدادي یو کارخانه به وي که نه په همدغه باندې به انشاءالله تعالی دواړه ملکونه یو اتفاق باندې یو طرز العمل یو میکانیزم جوړوي په هغه باندې عمل کېږي انشاءالله امید دی چې هېڅ شی به نه ضایع کېږي پاکستان کې تاسو به کتلي د سیاسي کارت هولډرز خلاف اپریشن جاری دی خلک بالجبر بې دخله کېږي په پښتونخوا کې هم د سیاسي کارت هولډرز خلاف اپریشن شروع کېږي یو پوینټ په پام کې وساتئ چې دلته کې یو کیمپ جوړ کړی شوی دی او هغه د ډیپورټیز لپاره جوړ کړی شوی دی یعنې کیمپ د وړاندې نه تیار شوی دی داسې ټینګه اندازه اخیستې شو چې په پښتونخوا کې هم
بالجبر د برید چې کوم دی نو هغه په پایپ لاین کې دا یا کېږي شي. هغه زموږ ملګری شاهد العزیز و، هغه پرون چې دلته د یو مشر سره ملاقات کړی و، هغه موږ ته ویل شوي دي، د پولیسو مشر موږ ته ویل شوي چې په پښتونخوا کې تاسو دې کار ته لاس مامور شئ. دې کار پرونۍ خبره چې را رسېدلې ده دغه واپس کړي دي او بیا څومره کېمپونه ته فعال شوي. کیمپونه خو تقریبا داسې احصایه به دا وي چې که نه 80,000 کسان به هلته تللي وي که نه، او بس په دغه کیمپونو کې دي که نه، که دوی خپل وطن ته ډېر کسان بیا د خپل وطن کې کار لري که نه، هلته یو قریب و یو دوست لري که نه، هغه یې دعوت ورکوي که نه، وایي راځئ خپل کور ورسره نیمایي کوي، خپل کور ورته اخلي که نه، او که نه یې کوم کسان چې پاتې دي د هغه دپاره امارت اسلامي دغه شهرکونه یې د دغه دپاره جوړ کړي دي تر څو چې د دغه کار جوړېږي. زماني صاحب سره چې کله ملاقات کړی دی پرون بله ورځ، نو هغوی د تشویش اظهار کړی دی، یو خو په ډیپورټیشن او بل د یو څو ادارو په هکله هغوی په خصوصي توګه د تشویش اظهار کړی دی چې افغان چې کوم کډوال دي هغوی سره مطلب مس ټریټمنټ خبره کوي. متقي صاحب اوس په دغه کمیسیون کې خپل متقي صاحب داخل دی، په دغه کمیسیون کې نه دی، په دې کمیسیون کې تاسو ټولو کې مال داخله وزارت، خارجه وزارت او د مخابراتو، د صحت وزارت، کار او امور اجتماعي، شهرسازي، دا ټول پکې کې داخل دي که نه. ظاهره به خامخا یو څه خبر راځي، د اول وهلت کې نه وي، د اول وهلت کې چې دا خلک ځي، دا خلک بیچارهګان خپله وایي 40 کاله مو تېر کړي دي، دلته بعضې یو مرحله چې شروع کېږي، د اوله مرحله لږ ګرانه یې سخته یي که نه، مشکلات ظاهره مل، خو انشاءالله تعالی د دغه مشکلاتو د حل دپاره بیا یو کار کېږي، هغه حل به انشاءالله سره وکړي. مهاجر ډېر دي، وخت کم دی که نه. ما درته وویل چې دغه هیئت نن راغلی دی، نن سره رسېدلی دی، څه په لار دي چې موږ خپل موټران هلته مخې استقبال ته ورغله که نه، تشریفات او مسؤلین دغه ځینې کار چې دی که نه، هغه چې د پاکستان د حکومت سره شریکي د همدغه دپاره راغلی دی. دا یو قوي هیئت راغلی دی الحمدلله په پراخه پیمانه باندې. همدغه خبرې دغه میکانیزم طرز العمل هغو ته د مهاجرینو و د مرور وویل که نه، څوک کارخانې لري، څوک فابریکې لري، صاحب جایداد اخیستي، همدغه مسلې ورسره شریکوي انشاءالله تعالی. امید دی د حل لار به راوځي. تاسو دا تسلیم ورکړه چې هلته هم هر قسم ازادي وي. ډېر افغانان داسې ګڼي چې د جینکو په تعلیم باندې بندیز دی، او دلته هغه هلکان چې د پاکستاني نصاب یې ویلو، هغه نصاب په بند نه وي، نو دې حوالې سره څه وایي؟ نه دا موضوع د براہ راست د قانون سرټیفیکټ افغانان او د هغې جینکې حضرت دوه خبرې دي، دا تعلیم خبره تاسو کوئ، کوم چې څومره چې هغه ضرورت دی فلحال لپاره د جنکو تعلیم به هم کېږي. تر هر چا اسلام او مسلمانان تعلیم ته اول مرتبه ورکوي که نه. موږ او ستاسو دین چې هغه 15 آیات اول نازل شوي دي، اقرأ تلاوت، وینا، لوست، وربک الذي اکرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم بال. په دې 15 وړو آیاتونو کې تعلیم او قرائت لوست دا دوه واړه مکرر ذکر شوي دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کوم په دنیا کې یو تحول، یو عالمي تحول راوستي کړ، هغه هم د تعلیم په زور باندې وکړ. که څوک پیدا تر اصلي زور د تعلیم وکړ، د تعلیم خو آزاد دی، خو البته هغه طرز د تعلیم هغه کې به لږ وخت کېدی شي واخلي که نه. اوس مثلا کوم چې ضرورت دی که نه، همدا سالونو کې چې تاسو ناست یاست، دا زموږ د پاسپورت د ورکولو دغه دی که نه، پاسپورت دی، په دې کې زنانه او نارینه دواړه کار کوي که نه. په همدغه سالون کې تاسو ناست یاست که نه، د زنانهو دپاره زنانه کارمندانې دي که نه، د نارینهو دپاره نارمندان. په عمومي په کونسلګرۍ کې چې د زنانهو کار راځي که نه، زنانه پر کوم لار باندې راځي، د هغې څه پوښتنه کېږي، هغه ورو د زنانې موږ لرو چې هلته خپل مقررې دي که نه. دا رقم په پولیسو کې لري، دا رقم په صحت دغه کې بخش کې لرو که نه. دا خو اوس وروره فی الحال شروع دي که نه. نو دا یو چې